رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کو فرمایا وبکی علی خطیئتک په خپلو ګناهونو باندې جاړه. دا ډېر لوی شی دی. په خپلو ګناهونو باندې ژړل دا مغز دی. مغز د انسان د ژوند د بهترۍ مغز دی. کوم یو انسان په خپلو ګناهونو باندې ژاړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره اوچته هستی وه، دا دنیا د هغه د مخه آباده ده، خو د هغې باوجود په یو موقع باندې امام بخاري رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی. راغی مسجد نبوي ته او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته حکم کوي چې ما ته تلاوت وکړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تلاوت شروع کړ، خو د تلاوت نه مخکې رسول الله مبارک ته ویل الله رسول زه تا ته څنګه تلاوت وکړم، قرآن خو په تا نازل شوی دی. رسول الله مبارک ورته وایي نن مې زړه کېږي چې د بل چا نه یې واورم. تلاوت یې شروع کړ او تلاوت مې ویني مې ته ورساو، بره مې وکتل رسول الله مبارک ته. رسول الله مبارک ته مې وکتل نو رسول الله مبارک جاړي، دا ګیره یې په اوښکو باندې لمده شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو کې راځي چې رسول الله مبارک به ډېر زیات جړل. اوس د پیغمبر خو ګناهونه نه وي، هغه معصوم عن الخطا وي، د ګناهونو نه پاکي، خو د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې جاړي. موږ ته څومره د جړا ضرورت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا لیس شیء احب الى الله تعالی من قطرتین، چې په دنیا کې الله سبحانه وتعالی ته د دوو قطرو نه زیات محبوب شی نشته دی. هغه دوه قطرې کومې دي؟ اولنۍ قطره رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایله قطرة من دموع فی خشیة الله، هغه قطره چې د اوښکو قطرې او هغه د الله سبحانه وتعالی د یری د وجې نه راپرېوځي، دا قطره الله ته ډېره محبوبه ده. او دویمه څه قطره ده؟ قطرة دم تهراق فی سبیل الله، هغه قطره چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې هغه توی شي، د وینې هغه قطره، دا الله سبحانه وتعالی ته محبوبه ده. نو عرض دا دی چې جړه دا ډېر لوی شی دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي سبعة یظلهم الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله، چې هغه اووه کسان چې د قیامت په ورځ باندې قیامت برپا شي، په هېڅ ځای کې سوری نه وي سوا د الله سبحانه وتعالی د عرش د سوري. اووه کسان به داسې چې هغه به د دغې عرش د سوري د لاندې، په هغې کې یو کس کم یو دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا، هغه سړی چې هغه د الله سبحانه وتعالی ذکر وکړي، الله سبحانه وتعالی یاد کی او د الله د یری د وجې نه د ده د سترګو نه اوښکه راپرېوځي. الله سبحانه وتعالی دومره مهربانه ذات دی چې د چا د سمندر د زګونو هومره ګناهونه هم او د الله سبحانه وتعالی ته وجاړي او د ده دا اوښکه دا د دې سترګې نه راوځي او په دې بڼو باندې پرېوځي، نو د قیامت په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی به د دې اوښکې دومره لاج وساتي چې دغه ټول ګناهونه به یې معاف کړي. دومره لوی اجر دا څه؟ دا په یوه جړه. نو انشاءالله جاړو به که نه، دا خوند چې چا واغسه دا خوند او د الله نه ویرېد، یقینا دا سړی کامیاب.